درود شریف ویلی شي، لیکن دا وخت دغسې تېرېږي، دی به دغسې ناسي شونډې به وروستلي ښه هلکه نو په دې مسلمان یې او هسې ناسې وچ پوچه ناسې نو څه شیخ ووایه که نه، لا اله الا الله وایه، استغفار وایه، کلمه تمجید وایه. په دې باندې دا وختونه چې دي دې پسې به بیا وروستو ارمان کوو. اوس وخت دی، هغه وخت کې بیا به ویلی کېږي موږ له لوکوټې مهلت راکوي. کافر خلک هغې مهلت غواړي، کله چې ساتې اخلي نو دی وایي رب ارجعوني رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما ترکتو، نیک اعمال وسوکم ما پرېږدی لږ ساعت وخت راکوي، نیټه راکوي، نیټه نه ورکولی کېږي. دا عمر دا دومره قیمتي شی دی، دا په هېڅ شي باندې نه میلاویږي. ښه یو شی دی ګران شوی دی، نن سبا هر څه ګران شوي دي، وړه هم ګران شوي دي او تیل هم ګران شوي دي، هر څه ګران شوي دي، خو میلاویږي. ګران هغه چې هغه نه میلاویږي. اوس یو سړی وایي بادشاه دی، که هغه پخواني بادشاهانو، قارون پکې مالدارو، حامان پکې و، فرعون پکې، نمرود پکې، نور پکې تیر شوي دي، ډېر کافر تیر شوي دي. هغې سره مال و دولت و، هغې وایي چې مال موږ له ټیم راکړی شي، دا ټوله بادشاهي واخله خو ماله یو منټ دوه راکه، نه میلاویږي. او دا ټوله ځمکه ملء الارض ذهبا لو افتدا بی، ډکه ځمکه د سرو زرو دا ورکوي، ماله دی نجات میلاو شي، مال دی ټیم میلاو شي، نه میلاویږي. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، مخکې کېږي وروستو کېږي نه. ټیم هغه فکس ټیم دی، کم ټیم چې مقرر شوی دی هغه باندې به سړی مري، بیا وروستو خبره کېږي. فرعون هم بیا وروستو پوه شوی چې کله یې راونیو که نه پوه شو، یې چغې کړې لا اله الا انت سبحانک، لا اله لا وی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ورته ویل شو الان وس خو نه کېږي، قد عصیت قبل، مخکې نافرمانیانې کولې او وس وې ما توبه، وس نه کېږي. چې بیا وروسته مې بیا پیمانتیا کوو، وروسته پیمانه کېږو فایده نه کوي، نو اوس پیمانه کېدل پکار، اوس سوچ پکار دی. اوس لږ سوچ وکړو او د الله رب العزت چې کوم احکامات موږ باندې دي هغې باندې موږ عمل وکړو. الله دې موږ له توفیق راکړي. دا میاشت ته په دې میاشت کې آخر کې یو خبره مې وکړه، زر سرسایه او ټکې مې ووې، زکات پکې راځي، د الله حقونه دي، دا ټول مالونه د الله دي. الله وایي ما سړی بعضې وخت کې د وړو سره داسې کول پکاري، طریقه کار موږ ته دین او شریعت دا ښیي، دا خلک عادت کوي په سخاوت باندې. نو کله چې ته کور ته راشې او کور کې څه دې راوړلې، پرمیټو دې راوړلې، ټاپیان دې راوړلې، بل څه شی دې راوړلی، واړه دي، ګڼ واړه دي، نو په هغې کې یو وړوکې راورکړه، دا به یې ټول باندې تقسیم کا. دې دپاره چې د ده په زړه کې سخاوت هغه ماده پیدا شي. دا تربیت دی. نو الله رب العزت وایي اے دا شی زما دی، واخله استعمالوئ، خو زما دی. کله چې غواړم ماله به راکې، کال تیر شو، تا باندې په دې ټول مال کې 40 روپۍ ده، کال پې تیر شوی دی، 40 روپۍ دا تی مال راکه. دی دې باندې خو کمیږي، دې باندې کمیږي نه پاکیږي، دی وایي کمیږي نه پاکیږي. دغه په کم ګن چې دی دا تی لرې کا، 40 دا ګن دی،
د دې وجنه وای کم پاک خلک چې دا به نه خوري. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاکو او د پیغمبر چې کم نسب دی هغه پاک دی دا به هغه نه خوري. ښه انا وآلی لا ناکل الصدقه، زه او زما آل پیغمبر وای موږ ګوره صدقه نه خورو. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علامت هم دغه مخکینی کتابونو کې هم دغه یو سړی راغی وی جی دا مې صدقه راوړله تاسو له هغه دې نور ورکړه صحابو له ورکړه نور له ورکړه په خپل وانه غستتی لاړ بیا راغی څه راوړو وی جی دا مې تاسو له هدیه راوړله تحفه ده هدیه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تی واغسته په خپل یتیمو خوړه او نور لم ورکړه دا بل نه سکل دا صدقه ده عدد ورکا او دا کم چې هدیه ده نو دا هغه نه په خپل مو سکل او سخاوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت هغه خو دا کما هوا چې چلی کنه دته وې دا ډېر سخی هوا ده کنه سخاوت پکې دی هر شابانی ورزي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت د دې هوا نم زیاتو. خیر خبر می کوله سلويختمه روپۍ دا د الله حق ده دا تی ورکا مال به صفا پاتې شي مال به پاک پاتې شي او که دغه سینې قیامت کې بیا حال بل شان دی. ښه الله رب العزت وی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ور کی با دا کاله دے کمال له دولت ته دا به ګرمولې کیږي او دل او په داغ ورکولې کیږي په تندی به داغ ولې کیږي په ډډو باندې مولا داغ خو دې کیږي په شا باندې داغ به خو دې کیږي او ته ویلې کیږي با هاذا ما کنزتم دا د هغه وجنې تازه له خزانه کړوا. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه مال چې خزانه ده هغه مال له چې هغه نه د الله حق نه ورکولې کیږي زکات نه ورکول کی دا الله حق نه ورکول کی دته خزانه وای دته کنز وای او چې کوم نه الله حق ورکول کی نه خزانه نه ده. نو سلويختم روپۍ ده نو یو کم سلويخ روپۍ هغه د لپاره بالکل صفا پاتې شوي او که دغه سینې نو الله وی يمحق الله الربا ويربي الصدقات. کم مال نه چې صدقه ورکول کیږي الله زیاتای او کم مال نه چې آی کې سود دی پکې نو سینه پکې دی هغه ختمه الله د سود مال چا سره چي دی څوک چې کوي ناغه سورج خو ډېر خي لیکن انجام دا هغه سردلان دی را پریوتلی تباہی بیا پسې پټي خرڅي جیدادونه خرڅي د نور مال نه په سړی خلاص ولې الله ویلینو فازنوا بحرب من الله ورسوله دا الله د طرفنا دا الله د رسول د طرفنا اعلان جنگ دی سود کوي دی نو د پټینه چې کومه مدن دی هغه کې لسمه ده نه حصہ استا یو حصہ دی الله لورکا لسم الله لورکا اوس په دې وخت کې سرسایه ده لازمی کی با دا اختر کې دو په سحر باندې څنګه صبح صادق شو او څوک په دغه وخت کې موجود دي په دغه وخت کې شته صبح صادق په وخت کې شته او مشر وته وای بالغ چې کم ده هغه په دغه د سره مال چې ده ناغه د 250 نیمه سپین زر ته د هغه قیمت رسی کاغه نقد مال له مالی تجارت ته سپین زر دی سره زر دی دا سلور سيزونه دي د دې قیمت چې رسی 250 نیمه تولې تا سپینو زر تا چې تقریبا دا غي نه 15000 روپۍ جوړیږي دغه ته قیمت رسی په دمه سرساخ پلم لازم ده او کم چې نابالغ اولاد دي دا هغه پم لازم ده کم چې بالغ دي هغه په دمه نه دي لازم کم چې بالغ شو ناغي کې
خزه پکې مرাজি د خزي هغه په خاون نه دی لازم د بالغ اولاد زوی بالغ دی لور بالغه شوی دا په پلار باندې د هغې سرسایه نه ده لازم ورکوي یې ډېره ښه ده وردي کېږي لیکن که نه ورکوي نو سبا قیامت کې تپوس د ده نه کېږي دا خبره دې پوجې نه کوم سبا قیامت کې د ده باندې لازم ده نو د ده نه تپوس چې کېږي نو هغه به د ده د خپل ځان او د ده د خپل نابالغه اولاد د هغې باره کې د ده نه ورته تپوس کېږي نو زمونږ عام دا علاقه د غریبانانو ده علاقه غریبه ده ټوله نو زمونږ عام طور باندې دلته کې موږ د غنمو حساب کتاب کوو نو د هغې تقریبا په کم 2 کیلو غنم دي نو 140 روپۍ خواوشا کې خلکو ویلي چې دومره تی جوړېږي نو چې دومره سړی د خپل ځان او د خپل نابالغ اولاد د طرف نه او د نور چا طرف نه ورکوي د مور د طرف ورکوي پلار د طرف نه ورکوي د خپل بالغ اولاد د طرف نه ورکوي انګور د طرف نه ورکوي وردي کې ښه ده زموږ پښتانه دي هغه ټول ورکوي کوم چې مشري هغه ټول ورکوي ډېره ښه ده نو دغه تقریبا 140 روپۍ د یو سر په لحاظ سره خلکو یې سر سایه که نه نو فطرانه ده د سر سوری دی نو دا د یو سر دغه 140 روپۍ دي د څوک چې زیاتې څومره زیات وي هغه کې وله ضرب ورکوئ څومره کسان دي څومره نفري ده هغه کې وله ضرب ورکوي چې هغه دي دا حق بیا د هغه چا دی چې هغې باندې لازم نه وي یوه خبره په دې سرسایه کې یو بل هم ده دا خو سره زر سپین زر نقد مال تجارت دا چې دی نو دا خو بېشکه بې شبې خبره ده اوس یوه خبره ده چې د سره دومره نشته دا نقد دغه شیزونه سره نشتی دومره نو بیا به د دنه زیاتی سیزونه زیاتی مال زیاتی جامع زیاتی جوړې زیاتی لوخي وغیره دا به حساب ولی کېږي او د هغې حساب چې رسی دغه حساب ته تقریبا 85,000 روپو ته نو د باندې بیا سرسایه لازمیږي لکه څنګه چې مخکې باندې لازمې ده نو په دې باندې به لازمیږي زیاتی سامان زیاتی جوړې 3 جوړې د انسان دپاره پکار دي دا د ضرورت دی یوه خپله جوړه اغوستلی شوي 3 نورې دغه شوې د هغې نه اخواته چې څومره دي نو دا به جدا کړي د هغې قیمت به ولګی صادرې پکار دي نو صادرې څو پکار دي 60 صادرې څوک نه بسروي دارنګې هغه جوړې هم پکې لګي که نه بعضې جوړې خو هغې چا جوړې کړی شوي بعضې هغه دی چې هغه دغسې پراته دي هغه پکې حسابول غواړي ولی داسې نه چې هغه پکې نه حسابو هغه جوړې شوي نه دي نه هغه چې هغه زیاتې دي هغه ستا په استعمال کې د دې 3 نه علاوه دي نه به حسابولی کېږي دارنګې هغه لوښي چې هغه په بره په شوکیس کې پراته دي چې هغه استعمالیږي نه هفته تېره شي نه استعمالیږي میاشت تېره شي نه استعمالیږي بعضې پکې داسې چې کال پکې هم تېر شي نه استعمالي دې ته زیاتي وایي کم چې روزمره د استعمال څیزونه دي هغې باندې نشته ضرورت سامان دی او دا نور چې دا بې ضرورت دي نو دا به حساب ولی کېږي دا ټول چې حساب کې او د هغې قیمت رسي دغې 2.50 تولې سپینو زرو ته قیمت یې معلوم کوي یې به دغه 85,000 روپۍ به جوړېږي نو چې دغې ته قیمت رسي نو د باندې خپل هم لازم ده او د خپل نابالغه اولاد سرسایه په د باندې لازم ده نو ښه خبره دا ده چې اوس په دې روژه کې سړی ورکړي دې دپاره چې سبا اختر کې دغه غریبانان خلک دا زموږ د نورو مالدارو سره پکې شریک شي مخکې روز کې ماته چا یو شی راولېږه دا غټې موبایل کې خو دا قصې کېږي که نه اوس نو یو استاز دی په سکول کې نو هغه تپوس کوي د ماشومان ناستي دغسې وایي لکه چا جامې جوړې کړلې اختر له هغه ټول لاسونه پورته کړي یو جنۍ پکې وړوکې غونده کې هغه لاس پورته نه کړي دې خوا راشه ته تا جامې نه جوړې کړې وی نه ولې وی زما پلار نشته نو مور ته مې ووې خو مور راته وی چې خلک سرسایه راکړي نو بیا به دله جوړې کړم نو بعضې خلک پکې داسې زما استاد سرسایه ته ناست دي غریبانان دي
په کلی کې ما او تا پیژنو هم چې هغې سره سړی لاس اخلاص کوي، هغې سره سړی تعاون کوي. روژه ماته کې د هغې سره چې بعضې خلک هغه به روژې نسي نو په لوږه باندې په نهره باندې نسي. بعضې خلک داسې روژې ماته هم نه، که ماته یې نو په اوبو یې ماته او په اوبو یې نسي، او د خپل عزت نفس د وجې نه هغه چاته خوله نشي کولاوالی چې هو زمونږ کره کور کې څه نشتي. شته دغسې دنیا ده، موږ به وایو چې نه نشتي. الله رب العزت قرآن کریم کې وایي تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. خلکو نه سوال نه کوي خو تاسو یې پیژنئ په نښو باندې. نو د هغې سره تعاون پکار دی. روژه کې پکار دی، پکار سړی سره روژه ماتې کې په پېشمني کې د دغې خوراکونو کې سړی ځان سره سلو ګوډې سړی سره خپله کمه کي. کوم چې غریبانان دي خپله کمه کي. دی یوه ډوډۍ خوري یوه دې نه خوري، پاو کم دي خوري که نه، نو پاو دې ورکړي هغو له غریبانان نه دې ورکړي. پیسو کې نغدو کې د هغو سره تعاون دې وکړي. او کم چې لازمي شی دی نو هغو سرسایه ده، لازم شوي ده، نو هغه خامخا ورکول پکار دي. نو دغسې غریبانان کتل غواړي. او دا زما او تا باندې یو داغ دی. دا بعضې خلک سوال کوي، نه څوک دی سوال چې کوي څوک کم ځای خلک دي، خو دا زما او ستا د معاشرې خلک دی. ډېرې زنانه یې دلته یې په دې لارو کوڅو کې ګرځي سوال کوي. نو چې زما او ستا مال صحیح ځای باندې لګي، دغه زنانه او دغه واړه او دغه غریبانان دوی به په لارو کوڅو کې نه ګرځېده، دوی به جوماتونو کې نه پاسېده چې یو موږ له سره کوي. ټیم غالبا زیات شو، نو د دې ورکول پکار دي. بیا یو خبره پکې دا راځي چې بعضې کسان دي په سعودي کې دي او دلته کې د هغې بچي دلته کې دي، هغې سرسایه ورکوي، نو هغه به څه چل کوي؟ نو څوک چې ورکوي نو د هغه د ورکوونکي لحاظ ساتلی کېږي. ورکوونکی کم ځای دی؟ ورکوونکی هلته کې دی، نو هلته کې حساب وکړي، او هغه دلته کې راولېږي، دلته غریبانانو له دې ورکړي. او که نه دلته کې دا نیکه ورکوي، یو نیکه یې د دې ځای هغه ورکړي، په حساب باندې ورکړي. پلار دی هغې ورکوي، هغې په حساب باندې دې ورکوي. او چې کله هغه ځای نه هغې ورکوي، هغه مشر رالیږي پلار هلته کې دی، دلته کې کشران دي، نو هلته کې هغه هلته کې اوسېږي، نو په کار چې دا هغه ځای په لحاظ سره ورکړي. بل دا چې بعضې مالدار دي، بعضې غریبانان دي. دا کم چې ما ووایې نو دا زموږ د غریبانانو دپاره دي. دا 140 روپۍ چې ما ووایې نو دې نه چې زیات څومره ورکولی شي، نو 200 دې سړی ورکړي، 300 دې ورکړي، 400 دې ورکړي، 1000 دې ورکړي، 2000 دې ورکړي. او د دې نه اخواته څومره چې سړی پسې تلی شي ورکول پکار دی. ته په کال کې یو پیري، په کال کې یو پیر دی، د سر سرسایه د سر صدقه ده، دا ورکول پکار دی چې هغه لحاظ سره ورکو. او بعضې پکې دا وایي چې دا یو پکې غنم دی، بل پکې وربشي دي، نو وربشو نه تقریبا 250 روپۍ دی 100 جوړېږي. او که د کجورې د لحاظ نه ورکې نو بیا 3.5 کیلو دي، دا په کم 2 کیلو دي غنم. او دا نور سیزونه چې دي نو هغه بیا په کم 2 کیلو، په کم 2 کیلو څه بشي 3 جوړېږي نه. نو 3.5 کیلو وربشي، 3.5 کیلو کجورې او 3.5 کیلو کشمش وس کې. دغه حسابونه دا څلور حساب عام طور باندې د تذکره کولی کېږي د دې. نو چې د هغې د چا چې څومره وس رسي د هغې په لحاظ سره ورکړي. د چا وس رسي د کشمشو په لحاظ سره 3.5 کیلو کشمشو قیمت دی معلوم کړي او د هغې په لحاظ سره دی ورکړي، د یو هیډ پر هیډ باندې سر سایه په یو تن باندې دا دی ورکړي. او چې دومره وس نه رسي جو د کجورو هغه دی ورکړي، د کجورو هغه وس نه رسي جو د وربشو هغه دی ورکړي. او چې دغه هم نه کېږي نو غنم خو دی، غنمو نه کته شی نشته بیا. او نو الله رب العزت ته زمونږ دا ختم کوم چې وشو، الله دې دا په خپل در کې قبول کړي. دغې باندې زه اکتفا کوم. مولي صاحب ناست دی، مولي صاحب یو څو خبرې وکړي، آخر کې دعا به وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.